بسم الله الرحمن الرحیم. زه انتهایی افسوس سره دا وینا کول غواړم چې پرون د شپې په هارټ روډ در ادم خیل کې په یوې حجرې کې د مسجد د تقدس څه کومه بې حرمتي شوي یقینا قابل مذمت ده. په حیثیت مسلمان او د پښتون په حجرې کې بعض خلک لګی دي هغه کې دلایل پیش کوي. زه ټول ناول هغو ته خواست کوم چې الله نه وډار شي په دې معاملې کې. که چېرته یو مسلمان غلطي کوي، غلطي ته ګناه ویل شي، غلطي ګناه باندې استغفار کیږي، خو لیکن که یو سړی چیرې د غلط کار د حرام کار دفاع کوي او هغه ته حلال رنګ ورکوي، دا کفر ده. لہذا هغه ملګري چې دغه شي دفاع کوي، دفاع هرګز مه کوئ. زه د در ادم خیل علماء کرامو ته دا خواست کوم، د در ادم خیل کوم مشران دي، ملکان دي، هغو ته خواست کوم چې دې وجه نه نن پښتون باندې نن پښتون دا وینا کوي چې زه هغه څه یو شعر یې پته نشته څه خوار یم پښتون یم که څه پته نشته څه څه یو څه یو شعر خو زما لویه ګناهداره ده، زما لویه ګناهداره ده، زه پښتون یم. هرګز تا دا ګناه نه ده، زه پښتون یم. ته پښتون نه یې، خو لیکن تا حرکتونه د تا ګناه ده. تا حرکتونه هغه حرام دي چې تا حرکتونو نه شیطان شرمیږي. دې وجې نن ته هزارها په مشکلاتو کې مبتلا یې. تا من یو افت سي بل رسي، یو عذاب سي بل رسي. وجه صرف اور صرف دا ده چې نن تا د مسجد تقدس پامال کړو. بهتر اول نن نږدېګان د مسجد مخکې ګډئ، بیا ورته وجه دا پیش کوي چې دا حجره ده. حجره خو د عایشه رضی الله عنها وه چې نن پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدفون ده. حجره خو هغه مقدس شی ده. نن د دې حجرې ته دغه تقدس ګرځئ چې نن د حجرې د وجې نه ته لګی د مسجد تقدس پامال کوي او د حجرې د مسجد مخکې لګی ته هجړهګان ګډئ. افسوس ده په دې خبرې باندې. زه هغو خلکو ته یم چې چا دغه بېهوده بې ایمان حرکت کړی، زه استغفار وکئ، توبه وکئ. زه ټول در ادم خیل کوم نه دا خواست کوم علماء کرامو نه، مشرانو نه، چې تاسو په دې خبرې باندې اجتماعي توبه وکئ چې الله پاک رحمت متوجه شي. نن د زناورو څه حال ده، نن د انسانانو څه حال ده، نن د دارین د پرین د چرین څه حال ده. نن ما او د تا د ګناه د وجې نه هغو ته عذاب میلویږي. څاڅکې باران نشته، یو څاڅکې باران په کوم ځای وشي، باران په چا وشي، باران په مسجد کې د هجړهګانو په تماشې وشي. ډېر افسوس ده، ډېر افسوس ده، ډېر افسوس ده په دې خبرې باندې. لہذا زه واربې قوم ته خواست کوم چې په دغه شي باندې تاسو پوره قوم در ادم خیل دا اجتماعي توبه او استغفار وکئ او آینده دپاره داسې حرکتونو نه موږ ته اجتناب پکار ده. تاسو تماشې کوئ، حجرې ستئ، څه کوئ، خو لیکن د مسجد تقدس هرګز مه پامال کوئ. زه یو واربې د ټول د ادارې مشرانو نه خواست کوم او دغه کوم بېهوده حرکت شوی د انتهایی مذمت کوم. امید لرم چې ادارې با حیا قوم ده، د ادارې غیرتمند مسلمانان دي پښتانه، هغو به انشاءالله دغې خبرې تدارک دپاره او دغې ګناه باندې اجتماعي استغفار او توبه او هغه سره چې کوم د اجتماعي لمونځ وکړي کم از کم چې په دغه شي باندې توبه وشي، استغفار وشي. انشاءالله مشران به په دې خبرې باندې خامخا غور کوي. زه د ټایم کې خصوصا مخاطب یم مولانا مفتی شکیب صاحب ته، د در ادم خیل او د مفتی ګلاب صاحب ته او همدغه شان ملک اکبر خان ته او بازګل حاجي صاحب ته چې دې خبره دی فوراً اجتماعي طور باندې یو صورت جوړ شي، د استغفار وشي. ډېره مهرباني، ډېره شکریه.